صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. عزتمندو مسلمانانو، الله سبحانه وتعالى منګ او تاسو ټول د ناکار صفاتونو نه منع کړیو، په خپل صفاتونو باندې موږ ته امر کړی او په دې سره انسان په دنیا کې هم خسته کیږي، قبر هم خسته کیږي او آخرت هم خسته کیږي. دا زمونږ او تاسو د دنیا هم فائدہ ده او د آخرت هم فائدہ ده. خپل صفات چې په کوم بنده کې راشي، قرآنی صفاتونه چې په کوم بنده کې راشي، د مؤمنانو صفات چې په کوم بنده کې راشي، او دا که هر قسمه انساني، نو دا بنده دې بندگانو تم ګرانی، د دې خلق خوخي، دا د الله د دین کمال دا دی چې دین در پکېو د خلقو بخوخي، چې دین د ګنو د خلقو باندې خوخ. دا یو ډیر عجیبه یو معنوي پیمانه الله رب العالمین یې خدا، او په دې پیمانه باندې ډېر ناشنا فیصلې کیږي زمارونو، چې کله پتا کې دینو یا ستا صفت کې د خلکو په جبه باندې، نو ته په دې باندې پوه شې چې زه الله رب العالمین زمانه راضي دی او الله رب العالمین ته زه خوښ یم. او کله چې ستا بدی بیانې ده، خلکو ستا غیبتونه کول، ستانه خلک تنګو او د هغې بد صفاتو باندې موصوف وي، نو دا د دې خبرې دلیل دی زمارونو چې د دې بندن الله رب العالمین خفا دی. نو د دې وجه نه موږ او تاسو ټول به دا کوشش کوو چې په ځان کې به هغه صفات پیدا کوو چې په هغې باندې زموږ او تاسو دنیا او آخرت ښایسته کېږي. او زمارونو زموږ او تاسو داسې دین الله رب العالمین موږ له راکړی دی، داسې دین چې د ټکنالوژۍ څونه یو ناشنا علم دی په دې جدید دور کې، ډیر عجیب علم دی او ډیر عجیب ایجادات هغه وکړل په دې علم په بنیاد باندې. خو دغه علم صرف د دنیا پورې محدود دی، د دنیا فائدې تعالی درکولای شي، د دنیا اسانتیا ته خودلای شي، د دنیا سہولتونه او آلې جوړولای شي. خو زمارونو په دغه علمونو باندې د قبر معلومات نکېږي، په دغه علوم باندې د آخرت لارې نه معلومیږي. ګوره د قبر د کامیابی لاره، د آخرت د کامیابی لاره، الله رب العالمین ته د رسیدو لاره، دا د ټکنالوژي
د علوم خبرې نه دي زمارونو، دا سیده د قرآن او د حدیث خبرې دي چې دې ته د دنیا کامیابی مخودلې ده او د دنیا نه بعد هغه جهانونه، هغه ناشنا حالات چې دا غینه د دنیا یو علم نه دی واقف، د دنیا یو وسیله غي ته نشي رسیدلې، هغه الله او رسول منګو تاسو ته بیان کړی، دا غي کامیابی او ناکامی را ته بیان کړی دا، د کامیابی او د ناکامۍ اسباب را ته بیان کړی دي چې دای د کامیابی اسباب دي او دای د ناکامۍ اسباب دي. نو دا زمونږ استاد سره الله او رسول ډیره دې ته خېګړه کړی دا، ډیر احسان یې کړی دی. ګینه چاته پته و چې په قبر کې تپوس کیږي، د دې چاته پته و، د دې خبرې سو قایلو چې لا د دې مرګ نه بعد به دوباره را پاسېږو او بیا به رانه حساب کتاب برا سره کیږي او دا سچم ویلي دي، سچم کړی دي او څومره سچ را سره الله کړی دي، درې ټولو برانه تپوس کیږي. د دې خبرو علم زمارونو دا د انسان د عقل نمبر علم دی، دا د ټکنالوژي په وس کې نه راشي، دا علم په خپل ادراک او په خپل معلوماتو کې راوړي. دا خو الله رب العالمین علم دی چې موږ او تاسو لري راکړل چې دا په قبر کې به دسي کیږي، قیامت کې به دسي کیږي، جنت دی، جهنم دی، پل صراط دی، او دا ټولي خبرې زمارونو موږ او تاسو ته بیان شوي. نو دا په موږ او تاسو باندې د الله رب العالمین ډیر لوی احسان دی او موږ منون کیو، موږ اقرار کوو، موږ باندې ایمان لرو چې څه الله ویلي دي او څه الله رسول ویلي دي دغه شانته کې بکیږي. په دې کې به معمولی اونچ نیچ فرق نه وي چې د الله او د الله رسول څنګه خبره کړې ده، که زمونږ عقل منی او کنه منی، که زمونږ او تاسو شعور ادراک هغه ته رسیږي او کنه رسیږي، خو چې الله او رسول ویلي دي زمونږ او تاسو باغې باندې ایمان دی. دا د مسلمانانو نه دا مطالبه شوې ده چې بس تاسو به تسلیم یې، منون کی به یې، غاړې خودون کی به یې. ډیر خلک زمارونو هغه دې خبرې گمراه کړل، پویا خلک دې خبرې گمراه کړل چې دا خبرې الله ویلي دي ټیک ده، د الله رسول هم ویلي دي، خدا زمونږ عقل لا خبرې نه مني، دا خبرې خو عقل نه مني، دا څنګه خبرې دي؟ نو زمارونو د انسانانو عقل ډیر زیات کمزور دی، د انسانانو عقل ډیر زیات معمولی دی. دې ته الله رب العالمین خپل دین نه دی حواله کړی بلکې بس نقل له نقل چې د الله او رسول نه سره نقل شوی او په صحیح سند باندې را نقل شوی، باغې باندې به ایمان لرو، باغې باندې به عمل کوو. نو زمونږ او تاسو کامیابی په دې کې ده چې د الله او رسول له ارشاداتو باندې عمل وکړو او د الله او رسول چې څومره خبرې کړي دي هغه په خپل ژوندۍ کې راوړو. ما یو آیت ولسره سورۃ النساء او په دې کې الله رب العالمین د يهودو د یو بد صفت تذکرہ کړی ده. تاسو ته پته ده الله رب العالمین په دې مخلوق کې، په دې انسانانو کې بدترین خلق چې دا يهود دي. ځکه الله قرآن سوره مائده کې فرمایلی دي چې د الله په نسبت باندې بدترین خلق من لعنه الله عليه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. الله فرمایي زما په نسبت باندې بدترین خلق هغه دي چې ما پاغي باندې الله لعنت کړی دی، الله رب العالمین باغی باندې خپل غضبونه کړی دي او دا غوین الله رب العالمین شادوغان او خنزیران جوړ کړی دي، دا يهود دي. دا ډیر بدترین مخلوقو د الله رب العالمین دا څومره امتونه چې پیدا کړی دي په دې کې سرکش خلق، په دې کې بدترین خلق چې دا يهود دي او ډیر لعنتونه، د ډیرو پیغمبرانو لعنتونه په دې خلکو باندې شوي دي. او دا د دنیا هغه خلق دي چې د دنیا په فساد کې، د دنیا په ورانولو کې د دوی ډیر لوی کردار دی، ډیر لوی کردار دی د خلکو. دا غویو صفت را نقل کړه د حسد، حسد په دې خلکو کې ډیر زیاتو. دوی چې د الله په نبی باندې ایمان نو راوړي، د دې وجه نه نو راوړي چې دوی پویدل نه چې دا نبی دی کنه دی، دا وجه نه وا. دوی لیدلو، دوی کتلو، دوی په تجربه کړې وي او به د دې خبر اقرار کړي ول حق او سچ نبی دی. دا هغه نبی دی چې زمونږ سره په تورات کې وعده شوی دا هغه نبی دی، خو صرف د دې وجه نه ایمان نه راوړل، دا زمونږ د خیل او زمونږ د برادرۍ سره نه دی، د دې وجه نه ایمان نه راوړو. دا ویل په بنی اسرائیل کې نه دی راغله او دروغ ویل په خوانو انبیاو باندې چې موږ ته داوود علیه السلام دا وصیت کړی دی چې په بنی اسرائیل کې کوم نبی نو راغله په هغه ایمان نه راوړل.
سره د دینه چې تورات هر پاڼه د تورات هر سپاره چې دا په دې کې د الله د نبی صفات او د لوزونه الله را نقل کړي چې ګوره رسته نبی را روان د ایمان به پیراوړی د هر نبی نه الله لوز اغسته او د هر نبی نه چې رسته نبی را روان دی کته دغه په زمانہ کې مدد به کې او ایمان به باغ باندې راوړي خو يهودو د دې وجنه ایمان را نه وړ زمانونو چې باغ خلکو کې حسد او بغض او کینه پکې وي او دا هغه بیماری ده چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي دب الیکم داء الامم قبلکم تاسو ته په خوانو امتونو بیماریانه مخکې چې سونه امتونه تیر شوي دي دا غي بیماریانه پټه پټه رااله دب معنا ډیر په خاموشي باندې دی امت ترانه نوته او هغه کومي بیماری دي الحسد والبغضاء یو حسد او بل بغض دی تاسو په خپل منځ کې حسدونه پیدا شو په خپل منځ کې بغضونه او کینې پیدا شوي دا بیماریانه تاسو ته ولګي دي او دا د پخوانو خلکو بیماریانه دي د الله نبی فرمایلی دي او تاسو تراغلی دي او به فرمایل چې هي الحالقه دا ګوره دسی بیماریانه دي چې دا خرون کی دي دسی بیماریانه دي دا حسد او بغض چې دا خرول کوي او به فرمایل چې لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين دا چانه وختنه خري دا دین خري د سړینا څنګه چې بلیډ په وختو باندې راګاږي کنه بالکل غزه صفا کی د وختونه د قشان ته کې د الله نبی فرمایلی دي چې کله په یو سړی کې د حسد بیماری پیدا شوه په کوم امت کې د بغض او د حسد بیماریاں پیدا شوه د دوی نه بر دین د صفا کیږي لکه څنګه چې په وختو باندې بلیډ راکاږي او هغه وخت صفاشي هغه زې صفاشي د قشان ته کې د انسان نه دین خري دا دونه خطرناک بیماری ده او به فرمایل والذي نفسي بيده زماری د الله په ذات باندې قسمی چې هغه په لاس کې زما ساده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ترغه پوری جنت ته نشي داخلي دله سو پوری چې تاسو ایمان نه راوړې او ولا تؤمنوا حتى تحابوا مؤمنان نشي جوړې ده سو پوری چې د یو بل سره مینا محبت نه شروع کړي به فرمایل تاسو ته دسی او سیز نه خیم چې تاسو هغه شروع کړئ نو تاسو منځ کې محبت پیدا شي افشوا السلام بینکم سلام عام کوي په یو بل باندې سلامونه اچوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام عام کوي د دې سبب تاسو د بغض د زړونو نه بغضونه کینه حسدونه نفرتونه دا به تاسو د زړونو نه ختم شي سلام د بغض د ختمولو لپاره دا یو علاج دی دویم علاج ډالۍ دا تحفه دا چاله تحفه وړل چاله ډالۍ ورکول د دې سره د زړونو د سینو هغه کینه او نفرتونه او کدورتونه د الله رب العالمین ختمي د دې د وجه الله رب العالمین زړه صفا کوي چې دا ته چاله ورکي تحفه ورکول نو د الله نبی په دې حدیث کې فرمایلی دي چې دا د پخوانو خلکو بیماری ده او دا دې امت ته لګېدلې ده بغض کول حسد کول او کینه کول او بل حدیث کې راغلی د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ده د الله نبی فرمایي لا تباغضوا د یو بل سره بغضونه مکوئ ولا تحاسدوا د یو بل سره حسدونه مکوئ حسد ویل کېږي صدا حسد دې ته ویل کېږي چې چا الله یو نعمت ورکړی په چا باندې الله یو احسان کړی دی خېګړه پکړی دا او ته د دې په ارمان باندې ناشته چې ددن الله د اسیز وایي چاله الله بچی ورکړي دي چاله مال ورکړي دي چاله بل دنیا یا د دین یو صفت ورکړي دي او ته په دې سوچ کې او بزړه کې دي دا اورونه بلیږي چې الله رب العالمین دته نه د نعمت والی تمنی زوال النعمت من مستحق لها او ډیر کرت په دې حسد کې کله نه کله دسي چلو شي چې دا سړی کوشش شروع کی دغه په ازاله کې ستا خلاف بده را پاسيږي ستا خلاف به منسوبې جوړي او کوشش بدا کې چې دنه الله رب العالمین دا نعمت وایي د دې نعمت د زوال کوشش بدا سره کوي دا غیره براو منسوبې جوړي دې ته حسد ویل کېږي او دا زمارونو په منګ او تاسو کې ډیر زیات عام شوی دی د دې وجه نه د الله نبی فرمایل چې لا تباغضوا ولا تحاسدوا مسلمانانو د یو بل سره بغضونه مکوئ د یو بل سره حسدونه مکوئ او ولا تدابروا یو بل ته شاګانې مرا ګرځوي یو بل ته شامرا ګرځوا مسلمان خود مسلمان رور دی
یو بل ته غاړه سینه راګرځي، یو بل ته مخ راګرځوا، د یو بل سره مینه کوا. وکونوا عباد الله اخوانا، او د الله نبی فرمایل د الله بندگانو رونه رونه جوړ شي. د یو بل چې څنګه رور پرور باندې خپه کیږي، څنګه چې رور ضرور د پاره یو پښتي وي، رور د پاره یو معاوني، رور د پاره یو مټي، د قشند کې د الله نبی فرمایل د یو بل مټي جوړ شي، د یو بل رونه جوړ شي، د یو بل دشمنان ما جوړيږي. منګه زمانونو الله رب العالمین د روري په پړي کې تړلیو. الله رب العالمین فرمایلو انما المؤمنون اخوه، د ټول مؤمنان د یو بل سره رونه دي. منګ راولګیدو د یو بل دشمنان جوړ شو، د یو بل سره بغضونه شروع کړل، د یو بل سره حسدونه شروع کړل، او د یو بل سره کینې شروع کړې، او د یو معمولی او سپک او ذلیل سیز باندې چې هغه د دنیا ویل کېږي، د دنیا په سره د یو بل سره بغضونه دي، د یو بل سره حسدونه دي، د یو بل سره مقابله دي، او د یو بل سره کینې دي. په دې باندې یو بل بدی شي، د دنیا په سره یو بل بدی شي، د دنیا په سر باندې سباله به دا دنیا نه زمارونو، او موږ او تاسو ټول به الله رب العالمین په دربار کې ولاړی. دا بدل ته پاتې شي، دا به بیا نه په آخرت کې را دنیا، بیا به زیم او تبع او زموسته اعمال وي، بیا به دا مخې ته کیږي، دا به په منځ کې نه دا دنیا. نو د الله مخې ته بیا ودرېږو زمارونو، او بیا الله رب العالمین ته جواب دی. د دنیا په سر باندې د خپل رور سره ورولي پرې خودل، د دنیا په سر باندې د مسلمان سره بایکاټ او تعلق ختمول، د دنیا په سر باندې خپل رشتہ ختمول، دا زمارونو ډیر زیاته دا د دین نه ډیره زیاته لري خبره ده چې وسړی د دنیا په سر باندې دین پریدي، د دنیا په سر باندې د الله رب العالمین حکم پریدي، او دی راولېږي د دنیا په سر باندې یو ډیر لوی حکم د مات کی. نو د بغضونو حسدونو د کینونو راوځي زمارونو، او داسې یو معاشره جوړه کړي چې هغه کومه صحابه کرامو جوړه کړې وه، داسې معاشره جوړه کړې وه چې د یو بل دشمنانو د سونو کلونو دشمنان د الله نبی چې کله مدینې ته راغی، د اوس او د خزرج د یو بل سره دشمنیانې وي، او د سونو د 200 کالو دشمنیانې وي، خو چې د الله نبی کله راغی نو د یو بل رونه جوړ شو. او قران کریم کې الله رب العالمین د دې نعمت تذکرہ کړی دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله فرمایي زما په دین باندې منګولې ولګوي، په قران باندې منګولې ولګوي، مډلې کېږي، تقسیمېږي ما. او واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، د الله هغه نعمتونه را یاد کړئ چې تاسو د یو بل دشمنان وئ. فالف بین قلوبکم، الله رب العالمین هم زړونو کې الفت پیدا کو، زړونه دل یو کړل، او فاصبحتم بنعمته اخوانا، د الله د نعمت د وجنه د دې دین د وجنه دشمنان وي، او د یو بل رونه وګرځیدي، دشمنان وي د یو بل. او الله د رب العالمین د دې قران په نعمت باندې د دې دین په نعمت باندې یو بل رونه جوړ کړی، او بلخه غړې صدا کړي چې وکنتم علی شفا حفرة من النار، د کند اور د کند غاړې لورغلی وي، د کوپر باندې وي، په کوپر باندې بالکل د دې خټ سر ته رسیدلی وي، صرف د مرګ انتظار او اور ته ورتللو. فانقذکم منها، الله رب العالمین دا غین اخلاص کړی، اور نه اخلاص کړی، د ایمان او د توحید د عقیده په وجه باندې دا خېګړه سره الله رب العالمین کړی. دا احسان زمارونو دا هغه صحابه کرامو چې دین او د قرآن او د سنت په وجه باندې یو بل رونه ګرځېدلی، دی یو ځای کړی، دی یو بل دشمنانو. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل په حنین کې غنیمتونه تقسیمول. حنین د فتح مکې نه بعد د الله نبی حنین ته تلو، او د حنین دا ډیر غنیمتونه راغلیو، او د الله نبی هغه غنیمتونه د نو مسلمانانو لور کړل. په مکه کې چې کوم نوی مسلمانانو هغه خلکو له دا غنیمتونه ور کړل. نو په دې باندې د بعض خلکو زړونو کې لګه ګیله راغلی و، خاص کر د انصارو په زړونو کې ګیله راغلی و چې ګوره د الله نبی مدینې ته راغی، خلکو له ځای نه ور کړه، موږ له ځای ورک، خلکو را شړل او موږ له ځای ورکو. او د الله نبی چې کله د غنیمتونو ټیم راغی نو د خپل برادرۍ خیال به کې وسات. داسې یو وسوسه شیطان خو بار ځای کې خپل کار کوي، دا یو وسوسه بری زړونو کې تیر شو. نو د الله نبی ټول انصار را جمع کړل، هغوی د ځان له تقریر وکړو، هغوی د دا خبرې کړې وې چې علم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، تاسو گمراه نه وئ، زما په وجه باندې تاسو ته الله هدایت وکړو، تاسو خو بیلارې وئ، د شرک په عقیده باندې وئ، مشرکان وئ، فهداکم الله بی،
زر علم الله رب العالمین په سم لار باندې روان کړي. او دویمه او تو فرمایل تاسو ولې ګډ وډ نه وای، ډلې ډلې نه وای، زما په وجه باندې الله رب العالمین تاسو یو موټی کړی. نه اوس او خزرج تاسو چې ټول یو موټی شوي، دا زما په وجه باندې. او د دې په جواب کې د الله نبی چې به کومه خبره کوله، نو انصار او صحابه کرام به دا خبره کوله چې الله ورسوله امنو، الله او رسول الله سره احسان کړی، الله او رسول الله سره ډیره زیاته ښېګړه کړې ده. خواره وارو د الله او رسول په وجه باندې رايوځای شو، د یو بل دشمنانو د الله او رسول په وجه باندې رايوځای شو، مشرکان او کافرو د الله او رسول په وجه باندې موږ او تاسو ته ایمان او هدایت دا نصیب شي. او بیا ته د الله نبی و فرمایل چې ګوره انصار چې دي دا زما خصوصي خلق دی، دا زما شعار دی، دا زما دننۍ جامه ده کومه چې بدن ته نږدې وي، او دا عام خلق چې دي دا دسار دي، دسار دا زما پاسنۍ جامه ده. اول چې انصار په کومه وادي باندې رواني، په هغه وادي باندې بزم. اول تاسو به دې نه خوشالېږئ چې خلق به ګړی او خان بوزي، خلق به ګړی او خان بوزي په غنیمتونو کې، او تاسو به الله رسول بوزي. دا څونه غټه خبره ده. خلق به دنیا بوزي رضان سره، ګړی به بوزي او خان به بوزي، نور د دنیا مالونه به بوزي، او تاسو به الله رسول ځان سره بوزي. د الله رسول چې کوم چا سره لاړی هغه سړی کامیاب دی. دغه د الله نبی او تو فرمایل. نو د دې وجه نه زمارونو دا د الله او رسول زمونږ او تاسو سره ډیر زیات احسان کړی دی چې موږ او تاسو ټول یو کړی یو، موږ د یو بل رونه ګرځولي یو، موږ راولګي د یو بل دشمنان جوړ شو. د یو بل رور د رور دشمن دی، او گاونډي د گاونډي دشمن دی، خپلوان د خپلوان دشمن دی، او د معاشره ډیر زیات زمارونو دا خراب شوله. دا د دې وجه نه چې د قرآن او د حدیث هغه ارشادات هغې باندې موږ او تاسو عمل ونه کړو، حسد راکې پیدا شو. او د الله نبی فرمایلو د اخرنی حدیث دا واوره، د الله نبی فرمایي دا حسد یاکل الحسنات، دا د نیکۍ داسې سیزي داسې کما تاکل النار الحطب، لکه څنګه چې اور ته خشاک ور واچوې که نه، او 10 منټه بعد د خشاک نه ایرې جوړې شي، دغه شان د انسانانو اعمال سیزي. حسد د څه ضرورت دی؟ که چاله الله څه ورکړي دي دعا ورته کوه چې بارک الله لک، الله دې رله پکې برکت واچوي، تاله مې الله درکړي که نه. د چا سره حسدونه مه کوه، او نه ستا په حسد باندې د چا په برخه کې کمی راځي. که زه د چا سره حسد کومه، نو زما د حسد د وجې نه، زما د زړه د بد ګڼلو د وجې نه د چا په زړه کې کمی نه راځي. صرف دونه به وکړمه چې زما زړه به سوځي، زما ته به تکلیف وي، زه چې دا سړی ښه ینم زه به خفه کېږم، صرف دونه به ما ته میلاویږي. نور زما وروڼو څوک د چا برخې نه شي کمولی. ګورې صرف د آخرت برخه به خپله کمه کوي. د دې وجه نه چې چاله الله څه ورکړي دي په دې باندې راضي اوسېږئ، او د الله رب العالمین نه سوال کوه. که ستا په کار یې د الله نه غواړه. الله رب العالمین دین خلکو له ورکوي. دین قیمتي څیز دی، دین زما وروڼو دا ډېر قیمتي څیز دی. د سار د 2 رکعاتو باره کې د الله نبی فرمایلی دي، د سار 2 رکعاته سنت د هغې باره کې الله فرمایلی دي چې ټوله دنیا د سار 2 رکعاتو سنت باره کې فرمایلی دي چې د ټولې دنیا نه د سار د 2 رکعاته سنت غوره دي. په ټوله دنیا کې څومره سره دي، په ټوله دنیا کې څومره قیمتي څیزونه دي زما وروڼو چې دا ټوله دنیا د ځمکې او اسمانونه دا د تلې یو چابړي ته واچي، او د ساري دا 2 رکعاته سنت بل چابړي ته واچي، دا به درانه دین الله رب العالمین خلکو له ورکوي. دنیا څه شی دی زما وروڼو؟ دنیا خو ډېر زیات معمولي څیز دی. نو په دنیا په باب باندې یو بل سره حسدونه مه کوئ، دا ډېر زیات معمولي څیز دی. ګورئ په دې باندې حسدونه کول، د یو بل سره بغضونه کول، د یو بل سره کینې کول، دا د هغه سړي کار دی زما وروڼو چې هغه د الله رب العالمین په تقسیم باندې نه دی راځي، د الله رب العالمین په فیصله باندې دا سړی نه دی راځي. نور چې کله یو سړی په تقدیر باندې ایمان لري، دله چې الله څه ورکوي په دې به هم راځي، چې بل چله ورکړي په دې باندې هم راځي. د الله نبی بیمارو، جبریل راغی او ته فرمایل اشتکیت یا رسول الله، د الله پیغمبره بیماری تکلیف دی رته. نو د الله نبی ته فرمایل چې او د الله نبی باندې بیماریاں ډېرې زیاتې راتلې، ډېر زیات به بیمار کېده، ځکه اجرونه ډېرو. په کوم سړي چې بیماریاں ډېرې راځي د دې خبرې دلیل دی چې دا سړی الله رب العالمین ته ګران دی، د خیر اراده الله دته کړې ده، د ګناهونو د رجولو اراده الله رب العالمین دته کړې ده. ګورئ په بیمارو باندې مه خفه کېږئ. بیماریاں چې یو خو ډېر زیات تکلیف چې انسان د برداشت نه باري، ازمایش شکل ته ورسېږي، د هغې نه پناه غواړه. عامې بیماریاں چې دا که په یو سړي باندې راځي، نو دا خیر یې په دې کې
نو د الله نبی له جبرئیل راغی او ته فرمایل الله پیغمبر ته بیماری د الله نبی او ته فرمایل او زه بیمارم نو جبرئیل دم کو په دې دم باندې دم کو چې بسم الله یا رقیق د الله په نوم باندې تا دموه الله یشفیک الله تعالی شفا درکړي من کل داء یذیک د هر هغه بیماری نه چې تعالی ضرر درکړي من شر کل عین من شر کل نفس او عین حاسد د هر هغه نفس نه او د هر هغه سترګې نه چې حسدګر ده د حسدګر سترګې نه ز تا د الله رب العالمین په پناه کې ورکوم دا د سترګو نظر چره دا اکثر د حسد د وجه نه سړی چاته وګوري ماشاءالله ونه وي یا نور هغه الفاظ زړه کې سراشي دغه د وجه نه اثر وشي نور دې وجه نه زمارونو د حسد نه ځان ساتل پکار دي زړونه کلاو ساتي زړونه پراخه ساتي چاله چې الله سور کړی دی باغی باندې راضي اوسېږي او د حسدونو حسد چې کینو بدین کې کوا مقابله چې کې بدین کې کوا چې چا یو بچی مدرسې ته ایستره تر ولګه دو بچی ورکا د الله نبی فرمایلی دی په دوه سيزونو کې حسد کوي یو رجل اعطاه الله مالا هغه سړی چې الله ول مال ورکړی دی بل حدیث کې قران راغلی دی یو سړی دی الله ول قران ورکړی دی قران غونډه کې ډیر لوی نعمت دی زمارونو قران د هیڅ سنه برابر چې چاله الله ورکړی او په هو يقوم به انا الليل وانا النهار دا سړی راولېږي د شپې او د ورځې په اوقاتو کې په دې قران د دې درسونه کوي د شپې قیامونه کوي او الله رب العالمین ته ولاړ دی د دې سړي سره مقابله وکا او دوی ماګره چې الله ول مال ورکړی دی یو سړي لا او ډیر لګیدل د عمل الله رب العالمین په دین باندې لګي د دې سړي سره حسد وکا د دې بعض علما غیبته وي په دې کې مقابله وکا چې مالم د الله د سیمال الله کې چې د الله په دین ولګم مالم د الله د سی بچی راګي چې د الله دین ته وباسما او داغه نه یو عالم او د دین یو داعی او یو سپای داغه نه جوړ شي په دې کې حسدونه کوي نور عامو د دنیا په لوخ لرګو کې د دنیا په کورونو کې د دنیا په گاډو کې د دنیا په جامو کې او په سامانونو کې په دې کې زمانونو حسدونه کول دا ډیر د هغه سړي کار دی چې هغه دنیا ډیر کمزوري سوچ والا سړی ډیر کمزوري همت والا سړی کمزور سړی دا چلونه کوي روغ سړی معیاري سړی همت والا سړی هغه دنیا په سر باندې د چا څخه حسد نه کوي زمانونو الله رب العالمین دې موږ تاسو سره حسد نه وساتي او دویمه بل یو خبره کومه تاسو ته پته زمانونو زمونږ پر ملک د سیلاب په شکل کې وړي لوی امتحان راغلی دی ډیر علاقې دي ډیر خلک په اوبو کې لاوشول کورونه ولا ویوړل باغونه ولا ویوړل د انګورو ډک ډک باغونه په بلوچستان کې د ټول لړل په سیلابونو کې لاوش د مڼو باغونه ډک ډک د په سیلابونو کې لاوش زمانونو دغه خلک زمونږ اوسه سرونه دي اهل اسلام دي زمونږ وطنیان دي دغه خلکو مدد کول دا په منګو تاسو باندې فرض دي دغه خلکو سره ودرېدل په دې ټیم کې دا زمونږ تاسو ذمہواری جوړیږي زمارونو غره تمشګیر بنه جوړیږي مسلمانان چې دي په دې کې د مشرق او د مغرب حدود نشته غره دا د هر ځای مسلمان چې دی چې باغ باندې تکلیف دی منګو تاسو برابر سره دردمن یو دغه په تکلیف باندې او چې خوشاله لري دغه په خوشاله باندې به خوشاليږي او دا د الله نبی فرمایلی دي د دې مسلمانانو مثال د سره لکه د یو بدن کې چې یو اندام د تکلیف ټول بدن چیرې په تکلیف باندې نو دا غره بلوچستان مسلمانان ډیر زیات په تکلیف کې دي زمانونو نور کراچي وغیرہ هدرسن کې التم ډیر زیات مسلمانان دي دا وی کورونه چې دا اوبو ویوړل او ډیر تنظیمونه لګي دي ډیر ملګری لګي دي او زمونږ استاد له الله د سیو حکمرانان نه کړی دي چې ډیر زیات افسوس ته پاغه خلکو باندې چې ستا ټول قوم اوبو ویوړو او تا دمه راوستري د آزادۍ په ورځ باندې او تا غي ته غړيږي او بیا په پاغه کې د څه خلک چې غړیر مذهبي خلک دي یو مذهبي پارټي مشران دي هغه مجروح تناسته تا د ډمي غړيږي او د اسلامي ملک وزیر اعظم دی او ستا قوم سرتور سر د اسمان لاندې ناشته د رزق درک داغه نه لګي داغه کور وبو وړي داغه بچي وبو وړي دي داغه ټول اساسه وبو وړي دا او ته ناشته سګه د آزادۍ ورځ دا او ماته ډمي غړيږي او زباغه ته ناشته ما دسه یو نه اهله قیادت زمانونو دا به منګو تاسو باندې مسلط شوی دی ډیر افسوس ته به خلکو باندې خو به هر کې منګو تاسو عوام خلک منګ به یو بل مدد کو دیو بل سره به ودریګو زمانونو هغه خلک په خپل عیاشۍ کې مبتلا دي هغه زموسته په غم باندې نه دي دردمن زمنګو تاسو د غم نه غنه دي خبره هغه په خپل عیاشۍ د خپل بچو او د خپل چې داوی کم داوی بانک بیلانس ته باغ غم کې مبتلا دي منګو تاسو برغه مسلمانانو مدد کو دلته ملګری راغلي دي
او هغه ملګری ماشاءالله ډېر اعتمادي خلک دی ډېر کار یې شروع کړی دی نو دغه ملګري به ولاړ د دې خلکو سره تعاون وکړي هغه بې عصري مسلمانان چې د هغوی کورونه د هغوی څاروي د هغوی باغونه هر څه اوبه وړي دي موږ او تاسو ته په انتظار باندې دي نو دغه مرونو دغه خلکو سره به مدد کوو الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين